الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سورة النساء. سورة النساء د مدنی سورت ده. د قرآن په ترتیب کې 4 نمبر ده او د نزول په ترتیب کې 92 نمبر ده. 92 د سورت الممتحنه نه بعد نازل شوه ده. د تیر سورت او د دې سورت په منځ کې یو خو دا معروف ربط دی چې سورت آل عمران په تقوا باندې ختم دی او سورت النساء په تقوا باندې شروع دی. یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. او دلته الله فرمایي یا ایها الناس اتقوا ربکم. تقوا حکم دی چې الله نه ير پزړه کې پیدا کړي. هر کار چې کوي نو پزړه کې دا سوچ کوي چې الله شتا جواب ده ويم ګوره سو خروان دي چې الله به زما سره حساب کتاب راځي. دویم نمبر د دې سورۃ ربط دا دی چې په تیر سورۃ کې خطاب يهود او نصارا وته او په دې کې خطابات ټول مؤمنانو ته دي. یعنی مخکې د يهود او نصارا ذمہواری وي اوس د مسلمانانو کومې ذمہواری دي نو هغه په دې کې ذکر کیږي. د دې سره سره یو ربط بل دا علماء بیان کړی دی چې په تیر صورت کې هغه امور بیان شو لکه بعضی قباحتونه د يهوديانو بیان شوي دي. هغه امور بیان شو چې د هغې په وجه باندې د انسان زړه پاکېږي، په هغې باندې تزین راځي. د زړه د پاکولو ذکر شو، په زړه باندې محنت شو. په دې صورت کې به هغه امور هغه مضامین بیان شي چې په دې باندې تزین او تزیین د معاش راځي چې زړه د کله پاک کو نو خپل معیشت هم برابر کا، خپل معاش هم برابر کا، ژوند هم د اسلام د طریقې مطابق جوړ کا. یعنی مخکې د زړه خبرې وي اوس د اعضاء خبرې دي. دم یو ورته ده. د سورۃ النساء چې کومه موضوع ده، سورۃ النساء موضوع نو هغه موضوع بالکل ښکاره ده. امور انتظامی، الامور الانتظامیه لتنظیم المؤمنین، د مسلمانانو د تنظیم د لپاره انتظامی امور ذکر کړي. تفهیم القرآن کې مولانا صاحب د دې موضوع کوم الفاظ و انتخاب کړی دی ډېر بهترین دی. اسلامی سوسایټي کی تنظیم، اسلامی معاشري جوړښت او تنظیم د دې صورت موضوع ده. اسلامی سوسایټي، اسلامی معاشره وسنګي دا د دې صورت موضوع ده. په مکی مدنی کې څه اختلاف راغلی دی خو صحیح امداد چې دا مدنی صورت ده ځکه چې بخاری کې حدیث ته مور بیبي حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې سورۃ النساء چې کله نازلې ده نو په وخت کې زه انا عند رسول الله صلی الله علیه وسلم، د رسول الله په نکاح کې وم. نو د حضرت عائشہ واده په یقین مدینه کې شوی دی. نو دا مدنی صورت ده. د نزول زمانہ د دریم کال نواخلا تر د 5م کال پورې په دې 2 کال کې دا صورت نازل شوی دی. دریم هجری نوالا تر د 5مې هجری د اوایل پورې. ځکه چې کله مضامین ته ګورو نو یو پدې کې د میراث خبره ده، د وراثت د تقسیم ذکر ده او ظاهر خبره ده چې د احد غزا کله وشوله په دریم کال باندې شهدا وشول. احد نو په ډومبي ځل باندې دومره ګڼ مړي مدینه کې وشول د هجرت نه بعد. نو د هغوی د وراثت خبره وه. نو د وراثت اسلامي طریقه څه ده نو هغه پکې ذکر شوی ده. دویم نمبر بده کې د صلات خوف ذکر ده چې سپیر کې به سړی څنګه مونځ کوي، په جهاد کې به مونځ سړی څنګه کوي. نو دا خو ظاهره ده په غزوه د ذات الرقا کې دا مونځ راغلی دی او ذات الرقا 4م کال باندې شوی ده. ذات الرقا هغه جنگ چې صحابه کرامو د خپل خپونه ټوټه موټه تاو کړی او jihad لته غربت
او د دې سره سره د تیمم ذکر هم په دې کې راغلی تیمم او تیمم د غزوه بنو المصطلق سره تعلق ساتي دا په غزوه د بنو المصطلق کې تیمم الله مشروع کړو جایز کړو د پنځم کال سره تعلق دی د دې سره سره یو بل مضمون پکې دا دی چې يهوديانو ته به هم څه تعلیمات ته ملاو دي چې کله ورانه کو او دا ورانه دی په سلورم کال باندې کړو چې د نبی له صلوات والسلام د قتل منسوبه جوړ کړي و چې باغی کې غزوه د بنو نذیر بیا راغی بنو نذیر رسول الله صلی الله علیه وسلم وشړل نو داغي تعلق هم د سلورم کال سره دی نو دا د دې نزول زمانہ ده په سورۃ النساء کې ګڼ احکام دي او د دې چې کوم امتیازات دي نو هغه امتیازات داري چې په دې کې هغه امور او هغه احکام اکثر بیان دي چې داغي تعلق خصوصي د زنانو سره دی او داغي سره سره په دې صورت کې د نکاحونو ذکر دی چې یو مؤمن د یو پزې دعا او درې سلور ودونه هم کولی شي نو دا تعدد ازواج باندې کې محدود ګرځیدل دی دغه په خوا به خلک ډېر ودونه کول بیا به زیاته کوو نو الله رب العالمین حکم راولېګل چې دا محدود کوي تاسو بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په خالص امداد د نوم د الله الرحمن چې ډېر بیا اندازې مهربان دی الرحیم او همیشه مهربان دی یا ایها الناس دی صورت الضعفاء هم وي ځکه دا کمزور خلکو صورت دی زنانه کمزور دي په نسبت د نارینه وغاني یا ایها الناس و انسانانو اتقوا ربکم د خپل رب نه ویریږئ کوم ربنا الذي ده ربنا خلقکم چې تاسو پیدا کړی من نفس واحده د یو نفسنا نفس واحد څه دی ویل کی د نفس واحد نه مرادو جنس واحد دی تاسو الله پیدا کړی د یو جنس نا جنس شریک خاور آدم علیہ السلام او حوا علیہ السلام د خاور نه بذات پیدا شو او موږ ته بل واسطه پیدا شو یو دا معنا ده دویم نمبر معنا دا د نفس نه مرادو یو انسان دی یو نفس نه هغه نفس دی هغه نفس من نفس واحده د یو نفس نه چې هغه آدم علیه السلام دی ودل تم دغه جنس واحد مراد دی جنس واحد خاور او د خاور نورسته آدم علیه السلام دی او ذکر د نفس مراد دی جنس الذي اغا الله خلقكم چې تاسو پیدا کړی او خلق من نفس واحده د یو جنسنا د یو نفسنا یعنی د یو جنسنا وخلق منها زوجها الله پیدا کړل منها دغه نفسنا زوجها خزداغي نفس معنی موږ دوه کړل یو نفس مراد آدم علی السلام بل د نفس معنا جنس نو که نفس معنا موږ جنس کړی نو بیا به خلق منها زوجها دا معنا شي وخلق الله رب العالمین پیدا کړل منها دغه جنسنا دغه نفس د جنسنا زوجها خزداغي نو د خاور نه آدم علیه السلام پیدا شو د خاور نه حوا علیه السلام پیدا شو او د نفس نه مراد من معنا او آدم علیه السلام نو دغه معنا هم ده وخلق منها الله پیدا کړل منها دغه نفس د آدم علیه السلام نه زوجها دغه خزا نفس ده نو دا څنګه حدیث کې راغلي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ان المرأه خلقت من ضلع چې خزه د پختې نه پیدا ده او دا دو تفسیر دی په دې ځای کې چې حواله سلام الله کله پیدا کول لري رسول پیدا کړل یو هم دا تفسیر شو چې د خاور ردوان الله پیدا کړی دی د کون په کلمه باندې او دویم دا چې آدم علی السلام الله د خاور نه پیدا کو نبی د آدم علی السلام د پختې نه الله رب العالمین سو کې د غسی پختې نه او تلمود کې لیکلي دي کوم چې يهودي لټریچر دی چې دای د آدم علیہ السلام د خی پختې د دیار لسمې پختې نه الله رب العالمین بیا حوا علیہ السلام پیدا کړل او دا دوه قسمه تفاسیر راغلي حدیث کې خدا الله په صفار راغلي چې ان المرأه خلقت من ضلعين چې خزا
او بلکې د حوا ذکر پر راغله چې حوا علیه السلام د آدم علیه السلام د پختۍ نه پیدا ده. نو د دې مقصد سره آیا دا کلام او دا حدیث په حقیقت باندې حمل لې چې ان المرأة خلقت من ضلع او کنه د کی تمثيل لې یو تفسیر پکې دار چې دا هم حقیقت دی، دوی نمبر دا چې نه تمثيل لې لکه خلق الانسان من عجل، انسان د جلته نه پیدا دی، د جلته نه نه دی پیدا، انسان خود نطفه نه پیدا دی، د خاور نه پیدا دی. د عجل مطلب دا چې د انسان په طبیعت کې عجلت ته تادی پکې دا ارکار زر کول غواړي، دا کار مې زر ختم شي. روجا چې کله مخام کی دا د انسان په طرف او دیاړي مارو چې کله وس مازیګر کی طالب العلم چې کله و چټه ټیم راځي، دا د انسان په فطرت کې وزدا خلې شوی دا. لہذا د دې حدیث مقصد بیا تمثيل لې ان څنګه چې پختۍ کګدا نو د قشانه د خزې په فطرت کې کوواله پروت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کنا چې استوصوا بالنساء خیر زمانہ د خزو باره کې خو وصیت والی زکدا د پختۍ نه پیدا ده. نو ان ذهبت تقيمها كسرتها کتوې چې زې د کوم نه ماته به کې او کسرها طلاق بلور کې او کتوې پرې دینو لا تزال اعوج همیشه بکګي. نو کتا سو دینه پیدا غستل غواړي ان استمتعتم بها، کتا سو دینه پیدا غستل غواړي نو پیدا تی والی و بها عوجن بلکې وکوالي وي. نو بیا تمثيل له دقه معنا مونږ ته ورخ کارګيږي د سی وایو انسانانو ویریږي د خپل رب نه، رب چې تاسو پیدا کړی د یو جنس نه وخلق منها زوجها، الله پیدا کړی دا د جنس نه خزه داغه د خاور نه آدم علی السلام پیدا ده او د خاور نه حوا علی السلام پیدا ده من جنس حش. دې ځکه د تفسیر بحر محیط یو نقطه لیکلې ده وې دا من نفس واحدتنا ابو مسلم اصفهانی وی خلق منها معنا خلق من جنسها، ولی وی بالپرس که چرتا هوا چې وی هوا دا د آدم علیه السلام د پختۍ نه پیدا وی، د ابتدا انزان نه پیدا وی، دا خو بیا د یو جنس نه پیدا نشو، بیا خو د دو جنسونو نه پیدا شو. دا یو جنس هوا د بل جنس دی آدم علیه السلام دی. معلومیږي دا چې جنس نه د خاور نه دواړه پیدا دي. وبث منهما رجالا كثيرا، الله خارقل د دواړونا، وبث منهما الله خارقل د دواړونا، بث فاعل الله دی، رب دی، رب تراجه مخې کوم رب ذکر شوی دی. منهما د دواړونا رجالا سړي كثيرا ډېر و نساء او خزهم، رجالا سره کثیر نو لګو د نساء سره کثیر نشته، ولې ځکه د نساء سره کثیر ته ضرورت نشته، د خزیا سیم ډېری نور دا معنا د سړیم ډېر او خزم ډېر نور د سړونه خزې ډېرې دي، سړونه خزې ډېرې دي. او حدیث کې راځي کنه چې نبی علیہ السلام فرمایي چې زه جهنم ته لاړم نو هلته مې خزې ډېرې ولیدلې، خزې پکې ډېرې وي. نو سوال دا دی چې خزې ولې جهنم ته ډېرې ځي؟ ولې دا ګناهګارې ته ډېرې زیاتې؟ نو موږ عام طور باندې علما دا وایي چې دا خزې چونکې ډېرې ګناهګارې دي په دې وجه باندې دا جهنم ته ډېرې ځي. داسې نه ده. که ستاسو خیالي زنانه ډېرې تابعدار دي په نسبت د سړو باندې، د تاسو ټوله ورځ ځان له ښه مزې کوي، څوک څه کوي او دا زنانه د ماسپښین د غرمې نه لګوي غوښه دا پرې کوي، سبزیانې به دا کټ کوي، بیا د هغې نه په سړو به اغږي، کله چې د ماښام ټیم شي تندور ته به ولاړې ډوډۍ به پخوي، په دې دوران کې د خاوند خدمت به کوي، جامې به وینځي، د هغې سره د کور ټول کارونه به کوي. یعنې دا ګوره دا کور خو دا د ښځو چې پته نشته دی چې دومره ډېر کارونه په موږ باندې نشته، دا ښځه دوبي دی، د دوبي کار تاله کوي، دوبي ضرورت نشته. دا ټیلر دی، جامې دی چېرته سیرې شي دا دله ګڼلي، او دا ښځه چې دی نو دا ستا خادم دی، که بیمار شي نو ستر دله زور کوي، پخپو دله زور کوي. د هغې سره یعنې دا دیاړي مار دی په دې کور کې دننه خدمتونه کوي، څومره کارونه موږ له کوي، هر قسم کارونه دا ښځې کوي. کله چې شپې شي پېشمني کې ټول دی او دا سار وختي پاسېدلي او دا خدمتونه به کوي او دا پراټې پخوي او دا ډوډۍ پخوي او دا چایونه پخوي، او چې بیخي به دسترخوان باندې خوراک پوښ شي نو بیا به صحیح به راپاڅېږه او په ټایم کې هم سړی ناوخته دی، وختي دی او کار پوري، او دا زنانه دا هر څه تیار کړي. دا زنانه خو دا خو شهیدانې دي او ډېرې ښې ښځې دي، پښتنو ښځې خو ډېرې ښې دي. ټیک دی، بعض زنانو کې بس کوږوالی وي، خو دا کوږوالی داسې دی لکه دا چې کوږوالی دی،
زمونږ په زنانو کې ښه صفتونه ډېر دي. ګورئ البته که چېرته داسې ښکاره کېږي چې بعض زنانو کې غلط خویونه دي نو دا چا خوی کړي نه دي، بالفرض زنانه دي او هغه ورانې دي نو دې ته مسله نه ده معلومه. نور ته چې مسله بیان کړي زنانه ډېر عمل کوي. تاسو یقین وکړئ دا نفلي روژې ښځې ډېرې نیسي سړی نه نیسي. تهجد زنانه ډېر کوي سړی کم کوي. ښځو کې ډېر ښه صفتونه دي. نو بیا د دې حدیث څه مطلب دی چې ما په جهنم کې ښځې ډېرې ولیدلې، د هغې جواب علامه بدرالدین کړی دی عیني صاحب که نه ښځې ډېرې دي. څنګه ډېرې دي؟ جنت کې ښځې ډېرې دي که سړی ډېر دي؟ ښځې ډېرې دي. یو شهید به د دوو یا ښځو سه واده کوي نو ښځې ډېرې شوې که نه؟ یو جنتي به دوو سړو سه واده کوي نو کم از کم که سړی یو عرب دي نو ښځې کم از کم 2 اربه دي. نو په جنت کې هم ښځې ډېرې دي. زنانه کله خفه شي چې دا خو موږ ټول جهنم د زنانه په جنت کې هم تاسو ډېرې یې جهنم کې او جهنم کې هغه ښځې ډېرې دي چې د هغوی 2 صفتونه دي، خیر ډېرې زیاتې کوي او بل لاره چې د خاوند کم نافرمانه دي. د خاوند نافرمانه زنانه د ښځې جنت ته نشي تللی. او بل دا چې دا کومې هر څه کې خیر ډېرې کوي، لعنت پکې ډېر زیات دی. نو دا او که تاسو خیال یې په دې ودونو کې هم ښځې ډېرې دي، ودونو له هم ښځې ډېرې ځي، غمونو له هم ښځې ډېرې ځي، غمونو کې هم ښځې ډېرې، په ختم بخاري کې هم ښځې ډېرې، په ختم قرآن کې هم ښځې ډېرې، په ترجمو درسونو کې هم ښځې ډېرې، په هر څه کې ښځې ډېرې دي. الله پیدا کړي دي. په دې وجه باندې فلان دی الله رب العالمین د اجازه ورکړله چې یو سړی د 4 ښځو سره ودونه کولی شي. واتقوا الله، د الله نه ویرېږئ. الذي د هغه الله نه تساءلون، تقوا په دویم ځل ذکر شوله، یا خو د مخکې نه مراد د مخکې تقوا نه مراد د عقیدې تقوا ده او په دویم کې د تقوا نه د عمل تقوا مراد ده او یو تکرار تاکید ده. الذي د هغه الله نه ویرېږئ تساءلون به، تساءلون به تفاعل ده، مزید ده، مزید د مجرد په معنا راځي. تساءلون په معنا د تسألون، تساءلون به، تسألون به یعنی تسألونه چې تاسو د الله نه غواړئ، نه کوم الله نه چې تاسو ځان نه غواړئ، سوال دې کوئ. تساءلون سوالونه کوي تاسو به د الله نه، او یا تساؤل په خپل معنا ده. تساءلون د یو بل نه سوالونه کوي به د الله په نوم باندې، د الله نوم باندې تاسو به سوالونه کوي. والارحام، واحفظوا الارحام، حفاظت وکي د خپل ولو، د خپل ولو حفاظت وکي. والارحام واحفظوا الارحام، حفاظت وکي د رحمونو. او یا کده تقولان دی راولو وی تقولان دی نو په الله باندې عتب شي، بیا به شي وتقوا قطع الارحام، ځان بچ کړئ د خپل ولو د کټ کولو نه. ان الله بشک الله تعالی کان دے پتا سبحانه علی، ان الله بشک الله تعالی کان دے علیکم پتا سبحانه رقیبا، حفاظت کوونکے. رقیب محافظ ته ویل کیږي.